السلام علیکم ناصر بھائی. وعلیکم السلام. ناصر دی نوم دی که یک تیز خبرې به کوئ ښه. دا مخامخ کدوانه چا دي؟ دا زما دي. دا کدوان به تقریبا څومره تا کرلي څومره پټۍ وي دا؟ دا 3 جګه پټۍ دی. نو د دې نن سبا ریټ څه دی؟ یاره مخکې خو ریټ خو 1200 باندې پنډ تلو. 1200 باندې پنډ تلو. او اوس چې کوم دی نه هغه پنډ د هغې نه غټ وي او 80 روپۍ پنډ دي. 80 روپۍ پنډ دي. نو پنډ کې 100 کیلو وي تقریبا کدوان؟ پنډ کې غټ 8 دړې راځي. نو 8 دړې خو تقریبا مضبوط پنډ وي لکه. کدوان پکې شته دی؟ کدوان پکې شته؟ 35 کیلو. کدوان لګو خیا؟ کدوان به دا ریټ ولې کم شوی دی نن سبا؟ یاره څوک وایي چې کابل ته وښیه. ها خلک وایي چې یاره کابل ته څه؟ کابل ته وایي بند دی که څه؟ کابل ته بند شوي دي. کابل ته بند شوي دي. او بله هر سړي د غنمو په ځمکه باندې کرلي نو زیات شوي دي. زیات شوي دي. اوس به د پټي یو پنډ کولو کدو. او اوس مطلب چې لس 15 پنډه کوي. فصل زیات شو که مال زیات شو او چې کوم دی هغه شان خرڅېږي نه بیا مناسب مطلب چې داسې هر سړی مال زیات راوړي. صحیح ده. نو منډی کې مطلب دې سره په اثر غورځېدلی د هر ځای نه مطلب دی کټو دی بینډۍ ده کریله ده. صحیح ده. باټینګن لا اخر هغې له خدای له عزت ورکړی. باټینګن سن سبا څه ریټ دی؟ باټینګن په 250 پورې پنډ دي 300 پورې. ها دا ښایسته کدوان دي. ډېر مزه ده کدوان ماشاءالله. ها نو دا چې کوم دی تاسو وایي چې فصل زیات شو او ډیمانډ هغه شان شته نه منډۍ کې او که ته په بازار کې هلې که نه همدا کدو به تا دا په 80 روپۍ کیلو درکوي. 80 روپۍ کیلو. مونږ نه هسې دي او هغې مطلب دی چې مکې باندې ګران خرڅوي. دا تاسو خرڅوئ ولې نه په خپله ډایرکټ په دوکاندارانو باندې ولې نه خرڅوئ؟ یاره مونږ دوکاندار رجلا شو نو مونږ سره دوکانداران نخرې پخرې کوي. دا تاسو بیا پنجاب مونږ هغه سر نشو جوړی. تاسو خلک خو زمیندار دي ساده خلک دي په دې باندې خو نه پوهېږي. او دا بینګلې چې کومې دا په 1200 باندې پنډ تلو دا اوس په راغونډولو په مزدور راغونډولو باندې ډېره ګرانه ده. صحیح ده. نو اوس هغه پنډو کې 80 روپۍ کوي. د بینګلو پنډو کې نو دغه څه نیمې مې ریبړې دي او شورو مې پې کړې ده. ته بینګلې ولې ریبې نو دا په کار چې تا خو غونډولې ریډ میټ خو ښه شوی دی بینګلو که نه ښه شوی؟ نه دی ښه شوی. بازار ډېر خراب شوی. صحیح ده. او کریلې اوس لږ ګزاره کوي 250 300 پورې پنډو کې دي. نو پنډو کې کریلې 100 کیلو وي تقریبا؟ یاره وي به دغه 60 کیلو خو به 60 کیلو. نو کریلې څومره ټایم باندې کریلې هو کوي؟ صحیح ده. دا خو ته ښه صحیح ده. دا اوس را لګېدي دي ماشاءالله. دا وګوره دا ټولې کریلې. صحیح ده. دا وینې صحیح ده. دا وګورئ دا کریلې. نو کریلو ریټ څنګه دی نن سبا؟ کریلې خو ګزاره کوي 2.5 300 پورې پنډ دي. نو خپله خرچه مرچه برابرئ؟ بس ګزاره روانه کوي. ګزاره روانه ده. تاسو په دې فصل په دې بل څه ولې نه کوئ لکه کدوان فرض کړه ارزان یا بینګلې ارزانې دي؟ نو دا خو چاته څه پته نه لګي چې دا فصل به ارزانېږي مونږ به کرو دا به ارزانېږي چې نه مونږ پرې کافي خرچې شوي دي. نو تاسو ته خو تېر کال پته خو لګېدلې وه که تېر کال د فصل څه حساب و دې کال به څه حساب وي؟ تاسو ته پته نه وه د هغې؟ دې ځل خو خبر دا وه چې دې ځل سبزۍ نه کمې وې. صحیح ده. خو دا خلکو په سینو کرلې او دې سره سیوا شوې. صحیح ده. نو هر سړي د غنمو پټۍ مړولې دي او بینګلې کرلې ده او کدوې کرلې او کریلې کرلې. صحیح ده. او بل داسې شی کم حضور نو بل داسې څه ټایم هم نه دی ګوپي ټایم دی ګوپي بوس کوي خلک الوګان به کوي اوږه به کوي. نو ستاسو په خیال چې کوم دی زمیندار څه کول پکار دي په پټو مټو کې؟ یاره دی نه ښه خبر دا چې جوار کوي جوار غنم کوي چېرته ګنې کوي. به زموږ خلکو بوټو له کار ورکړی دی بس دغه ټکه پکه کار دی. نو جوار چې کار کوي نو جوار خو سړی خوړی نه شي پخپله هغه به خامخا منډۍ کې خرڅوي بیا به یې نه اخلي. منډۍ کې هم خرڅوي نو من مطلب 1200 1500 پورې دي. صحیح ده. او غنې چې کوم دی غنې به بیا میل والا پیسې نه درکوي؟ ولې نه ورکوي؟ میل والا خو ورکوي پیسې. بیا به وایي کې خلک کړېږي را کړېږي ورکوي خلکو له پیسې. نو ستا په خیال څه کول پکار دی زمیندار لپاره چې یاره زموږ زمیندار له پکار دی چې غنې ښه فصل و وړی ته ویسته کور به که شپږ بوره پرتې وي سترګې به یې ماړې وي زمیندار خلک و څاروي به دې ماړو غني به یې تېرېبل ساوه ته به راچول په خپله به یې جیول ماشومانو به یې جیولو. او اوس یې کم دی نو بس غنې ختم شو د علاقې نه نو خلکو ته ساوي ساتنه هم ګران شو. صحیح ده. او بس ټولو سبزۍ ته یې کار ویلی دی که سوچ وکړه په سبزۍ کې هېڅ پیدا نشته دی. نو ستا په خیال چې کوم دی سبزي لکه فایده پکې نشته دی پیدا. او تاسو وایئ چې او باغاتو کې څه فایده شته که نه؟ څه شي کې؟ د باغونو ماغونو کې باغونو کې ډېره زیاته پیدا ده
یو باغ چې کم دی نو لس لکه او 8 لک روپۍ باندې خرڅ شوی دی. خو چې غټ باغ یې نه ته پر فایده کنه په شان ستا په شان چې ورکوټي زمیندار یې هغه لپاره خو بیا زمونږ خلکو را خو بالکل تاوان دی. مونږ خو باغونو سره رابطه نشته دی. صحیح ده. دا خو مالک ورسره رابطه د مالک کړی دا دغه چې کم دی منډۍ کې چې کم دا فصل موږ یو شو کنه د کریلې یو سی یا فرض کړه کدو یو شو نو دا ریټ چې کم شي دا آیا دا غلطي ده که دا د حکومت غلطي که دا د عوامو غلطي ده که داسې چل دی دا ولې د خلکو له دغه شان ریټ نه میلاویږي؟ ډېره دا زمونږ د عوامو غلطي ده چې مونږ دا یو شو مونږ هلته تپوس نه کوو هغې مونږ نه هم داسې خرڅوي هلته کې مخکې زمونږ خلک یې والي او په سړک باندې کښېني او مخکې په خلکو باندې 80 روپۍ 80 روپۍ باندې کیلو خرڅوي. چې دا په 80 80 روپۍ باندې کیلو خرڅوي نو بیا دا مونږ د پکار دی چې مونږ دا سبزي لکه ګرانو باندې خرڅولی. صحیح ده. او بنګلۍ چې کم دی بنګلۍ خو غونډول هم پوره خارښت او پوره چې کم دی تکلیف دی خارښت ډېر زیات او بنګلۍ چې شوکی نو ټول به یې په معنی یې په منۍ باندې کنه شکول یې ډېر ګران دی او مزدور به هم ډېر په ګرانه ورته غاړه ږدي. مزدور ورته غاړه نه ږدي تښتي دی کنه چې ته یو پنډو کې غونډ کې 80 روپۍ باندې خرڅ شي. صحیح ده. نو کمیشن او کرۍ مورې ته لاړه چې نو موږ ته هغه 80 روپۍ نه هغې نه نه وړه ښه دي او په بازار کې به اوس هم په 80 روپۍ باندې کیلو خوري چې بازار یې راغورځېدلی دی. دا زمونږ د خلکو غلطي ده. دې کې حکومت ته څه پرابلم. ناصر بھائی تاسو ناصر نوم دی که نه؟ واو. تاسو د والد صاحب څه نوم دی؟ سبحانالدین. سبحانالدین. تاسو کم کورونه یې که نه؟ تاسو په کوم ملک وخت تېر کړی دی؟ ما په دوبۍ کې یو 10 کاله تېر کړي دي او په سعودي کې مې 1 کال تېر کړی ریاض ښار کې. صحیح ده. نو دغه چې کوم دی سعودي ریاض دوبۍ چې کوم ده یا سعودي چې کوم دی تاسو هغې نه ولې واپس راغئ؟ یاره بس که زه بیمار شم د معدې تکلیف وراته په هغه ملک کې. صحیح ده. نو بس بیمار به نو بس خبره داره نو ما وی چې راشه بس وطن ته لاړ شه بس نشم کولی کار روزګار د بهر ملکونو کارونه ډېر سخت دي. صحیح ده. او پردیسان ډېر سخت دي. پردیسي هم پرېږده خو چې په جسم باندې روغ جوړ یې نو مزدوري به وکړې چې بیمار یې نو په بل ملک کې څه کوې؟ نو موږ ویل چې پر خپل وطن کې ټاکه پاکه کوه زمینداري به کودي که 100 روپۍ پاتې کېږي خو دې نه زمیندارۍ د رابطې نه مطلب هغه نغده دیاړي ته سره زر ده. نغده دیاړي نو پاکستان کې خو نغده دیاړي هم نشته که نه یا خو دیاړي لپاره خو به ته بار منتظر کوې بس هغه به در به کودله. صحیح در به کوه ده. صحیح ده. د ډېره مهرباني یار ناصر بھائی ډېره شکر.